أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل حتى تغتسلوا. پارہ نمبر 5 سورة النساء آیت نمبر 43. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا، نزدیک مت جاؤ نماز کے اس حالت میں کہ ہو تم نشے میں، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ جانو تم جو کہتے ہو تم، ولا جنبا الا عابری سبیل حتی تغتسلوا، اور نہ ناپاکی کی حالت میں مگر عبور کرتے ہوئے راستہ، یہاں تک کہ نہا لو تم. وَإِن كُنتُم مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ، اور اگر ہو تم بیمار یا سفر میں، یا آئے ایک تم میں سے نشیبی جگہ سے، او لامستم النساء، یا پکڑا تم نے عورتوں کو، فلم تجدوا ماء، پس نہیں پایا تم نے پانی، فتیمموا صعیدا طیبا، تو قصد کرو پاک مٹی کا، فامسحوا بوجوہکم، پس ہاتھ پھیرو اپنے چہروں پر، وَأَيْدِيكُمْ، اور اپنے ہاتھوں پر، ان اللہ کان عفوا غفورا، بے شک اللہ تعالی ہے عفو کرنے والا، بخش کرنے والا. دا آیت مبارکہ دی سورة النساء 15 نمبر حکم دا دلتنا بیانیگی. 14 احکامات بیان شو چې هغه احکامات د رعیت متعلق وو. دا 15 نمبر حکم دا دی بطور مصلحت مصلح، چونکہ منز د انسانانو اخلاقیات د سره اصلاح کیگی، نو 15 نمبر حکم رعیاو تا حکم دا الله بندگانو تا دا امر مصلح دا، یعنی کله چې د تاسو منځونو اصلاح وشي، درست شي، نو تاسو تمام معاملات دینه مخکې کوم 15 احکامات 14 احکامات بیان شو، هغې ټولو کې به اصلاح راشي. دې دپاره 15 نمبر حکم د منځ متعلق ده. دې آیت مبارکه شان نزول کې یو واقعه ده. الله جل شانو فرمایي چې تاسو منځ ته مه نږدې کېږئ چې کله تاسو نشې حالت کې وئ. 2 روایات دي. یو روایت دغه ده چې صحابه کرام لاړو چې ته مونځ یې کولو، امامت یې کولو، دی وخت کې شراب و حرمت نه ورغله. سوره بقره آیت نازل شوه چې په هغې کې شراب و حرمت نه و، بدې بیان شوي وو. بیا 2 نمبر دا آیت مبارکه شراب متعلق نازل شوی ده. 3 بیا صریح حرمت رغله، بعد کې آیت کې غالبا سوره مائده کې روان ده، هلته بیا صریح حکم ولګېدو چې شراب حرام دي. دی وخت کې د شراب و حرمت نه ورغله. یو روایت دغه ده چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه امامت کولو د جمع شراب و نشی حالت کې او آیت غلط تلاوت کو. یو روایت دغه ده. 2 روایت ده چې عبدالرحمن ابن عوف دا هم صحابي ده، عظیم صحابي ده، د امامت کولو شراب و حالت کې تلاوت ونه غلط شو، بیا دا آیت نازل شو. شان نزول دغه ده. اوس دی آیت مبارکه کې چې کومه مسئله بیانېږي، اول مسئله خو دغه ده چې تاسو منیږدو کېږئ منځ ته، وانتم سکارا، دی حالت کې دا واو دی حالیه دی پاره ده. انتم مبتدا، سکارا خبر، مبتدا سره دی خبر، دا جمله حالیه ده.
نږدې کېږئ ما منځ ته په دې حال کې چې تاسو نشې کې وئ، یا لا تقربوا الصلاة مه نږدې کېږئ منځ ته وانتم جنبا، دا جنبا لفظ هم د حال دی، دا هم حال ده د انتم سره لګېدله ده. مه نږدې کېږئ منځ ته وانتم جنبا، او په دې حالت کې چې تاسو جنابت کې وئ، غسل حالت کې وئ، نجاست ناپاکي حالت کې وئ، الا عابری سبیل، مگر دا چې تیریدونکي عبور کوونکي وئ د لیارې لره. دې آیت په تفسیر کې مفسرینو دوې ډلې دي. اول جماعت، اوله ډله د مفسرینو ادا فرمایي چې دینه مراد لا تقربوا مواضع الصلاة. تاسو هغوی د دې آیت نه چې کوم ما تفسیر وکړو، ترجمه وکړه، ادینه سکوټ هټ کړئ، آیې چې دینه مراد مونځ نه ده چې تاسو مونځ ته مه نږدې کړئ، آیې لا تقربوا مواضع الصلاة، آیې چې دا حکم دغه ده چې تاسو نشې حالت کې او جنابت حالت کې مسجد ته مه نږدې کېږئ. یو جماعت د مفسرینو دا فرمایي چې تاسو مسجد ته مونځ نه ده مراد، هغوی فرمایي چې مسجد ته مه نږدې کېږئ، ها مګر دا چې تاسو په مسافر وئ، یعنی په لیارې مسجد باندې تاسو لیار وي، بیا که د مجبوري وخت کې تېرېږئ بیا تیمم ورته وکړئ. یو جماعت د مفسرینو دا رائے ده، هغوی دا تفسیر کوي. دې جماعت کې عبدالله ابن مسعود، انس ابن مالک، حسن بصری او امام شافعی. فقهاو کې امام شافعی او د درې صحابه کرام دي، حسن بصری تابعی ده او د دوه صحابه کرام دي، ابن مسعود او انس ابن مالک دا صحابه دي، حسن بصری او امام شافعی دا ورکه فقها دي، ائمه دي. دوی د دې آیت تفسیر دا کوي چې دینه مراد مونځ نه ده، بلکې لا تقربوا مواضع الصلاة، مسجد ته مه نږدې کېږئ چې کله تاسو نشې حالت کې وئ یا کله تاسو جنابت غسل حالت کې نو مسجد ته مه نږدې کېږئ. دوی دا تفسیر خلی. او دویم تفسیر دغه دا چې د کوم ما وکړو چې تاسو مونځ ته مه نږدې کېږئ، یو دې حالت کې چې نشې حالت کې وئ، او دویم دا چې تاسو په جنابت حالت کې وئ، غسل حالت کې، نو بیا مونځ ته مه نږدې کېږئ. ها مګر که چېرته مسافر وئ، سفر حالت کې وئ، بیا دې ته جواز شته چې سفر حالت کې وي نو تیمم وکړه بیا مونځ وکړه. سفر حالت کې وي، غسل دې ته پیش شو، اوس اوبه نشته ده یا خوف ده یا بیماری مات کې به نور صورتونه هم را روان دي، نو بیا دې وخت کې ته وقتي طور باندې تیمم وکړه، مونځ ورباندې وکړه، بیا بعد کې بیا چې کله غسل وکړي بیا وکړي. دا دویم تفسیر ده. دغه دویم تفسیر کې د کوم صحابه کرام دي، حضرت علی رضی الله تعالی عنہ، او دویم حضرت ابن عباس، او دریم ابن مسعود چې دا رئیس المفسرین ده، او بل سعید ابن جبیر، دا صحابه کرام دي. او څلورم د موږ مسلک امام ابو حنیفه هم دغه روایت خلی، هم دا تفسیر مراد خلی چې دینه مراد مونځ ده، چې نشې حالت کې مونځ ته مه نږدې کېږئ، او چې کله جنابت حالت کې وئ، ناپاکي غسل حالت کې بیا هم منځ ته مه نږدې کېږئ. ها مګر که چېرته په سفر کې وئ او جنابت دې ته پیښ شو، اوبو کمي و څه مسله وي، نو تاسو تیمم وکړئ، مونځ ورباندې وکړئ، چونکې تیمم هم د اودس قایم مقام ده. دا دوه تفسیرونه د مفسرینو کړي دي. اوس دې آیت مبارکه کې د فقه ډیر زیات، چونکې د دې تعلق د فقهي مسایلو سره ډیر زیات بحث مفسرینو پکې کړی ده، مسایل ډیر زیات دي پکې. نو اول صورت دغه ده چې تاسو د نشې حالت کې مه نږدې کېږئ منځ ته. مونږ چونکې د مونږ مسلک امام ابو حنیفه مقلدینو ځکه به زه په همدې تفسیر باندې سم، ما همدغه ترجمه م وکړه. نو امام صاحب مسلک دغه د صحابه کرام دي، چونکې مونږ مسلک کې مقلدین د امام ابو حنیفه یو، ځکه د امام ابو حنیفه صاحب نه ما خلم. نو د مونږ مسلک دغه ده چې نشې حالت کې منځ ته مه نږدې کېږئ. دویم د جنابت په حالت کې، غسل حالت کې چې کله یا مو کورولای کړی وي یا د ته احتلام شوی وي، دې حالت کې هم تاسو منځ ته مه نږدې کېږئ. الا عابری سبیل، عابری عبور کرنے والے، دا اصل کې عابری نه و، نون د جمع اضافت دی وجنه، چونکې دا مضاف ده، سبیل مضاف الیه ده، د اضافت دی وجنه نون د جمع خورزیږي. نو فرمائی اللہ پاک مگر دا عبور کرنے والے ہو راستہ کو، یعنی مطلب دا چې سفر حالت کې وای بیا د جنابت ولا حاجت پیښ شي بیا وقتی طور باندې تیمم وکړي، حتی تغتسلوا، تر دې پورې چې تاسو غسل وکړئ، یعنی چې مکمل پاکی ته حاصل شي بیا مسجد تم داخليږي بیا منظم کوي. وان کنتم مرضى، اوس الله پاک صورتونه بیانې دی مجبوری ولا. اول وان کنتم مرضى، کچېرې تاسو بیماران وي، مرضى جمع ده د مریض، بیماری حالت کی وئی، او علی سفر، یا په سفر حالت کی وئی، او جاء احد منکم من الغائط، یا راشی یو کس دی تاسو نا من الغائط دی نشیبی میدان نا، نشیبی علاقه، نشیب و فراز دی اردو ولد و الفاظ دی، نشیب لاندی ټیټه علاقې نه راشي. قرآن کریم دی چونکه په عرب زبان کې نازل شوه نو بعض اوقات دی
قرآن سمجھو کونو دی پارا حکم سمجھو کونو دی پارا دی عربو په لغت عربو په طریقہ کار باندې سي د عربو عادت داو بلکې عرب خو سکه د مونږ په دیهاتو کې دا عادت اوسم شته. عربو بو عادت داو چې دوی بو تکازی تتلو مخکې خو د بترومونه او لټرینونه نه وکنه نو دوی به د کور نه بار د لری لاړو کومه علاقه بو چې ټیټه و ټیټ میدان بو الته به تکازا کوله. نشیبی مطلب دغه ده الته به تکازا کوله چې چا تخکارم نه غائط ویل شي نشیبی میدان ټیټه علاقه. نو الله پاک فرمایي چې یا راشي تاسو نه یو کس د ټیټې علاقې نه مراد وینه تقاضا ده. او سلورم حالت او لامستم النساء یا لمس کړی وي تاسو د ښځو سره. دلته ګرامر مساله ده مسالې کې به زه پوره وضاحت کوم کنه دې کې شرم نه وي لږ دې باندې به ښه ځان پوهوي. لمس ویلی شي ټچ کېدن ده لمس ټچ کېدنو ته ویلی شي او دغه لمس چې کله عربي ګرامر کې باب مفاعلات واوړي لامس یلامس ملامستن نو باب مفاعله خاصیت دغه ده چې د لمس د اطرافو نه وي دواړه طرفونو نه وي. نو امام شافعي صاحب د لمس نه مراد ټچ کېدن خلی چې که تاسو ټچ شئ د ښځو سره نو امام شافعي صاحب پریز باندې چې خپلې ښځې سره د جسم ټچ شو بیا دی اودس مات شو. امام شافعي صاحب دا نواقض وضو خلی چې دلته کې اودس ماتیږي. امام شافعي صاحب د ټولو مسایلو نه مراد څه خلی اودس مراد خلی او ما تفسیر د چی ولا وکړو د غسل ولا وکړو ځکه چې ما خو په عرض وکړو چې موږ د امام ابو حنیفه صاحب مقلدین په هغه مسلک بوزسم. امام شافعي صاحب فرمایي چې دا ټول صورتونه د چی د اودس ماتیدو ولدي او د موږ ولا مسلک څه ده چې دا کې د غسل بیان ده ځکه پیله د جنوبن ولا لفظ رغلی ده. او بل دلته کې امام شافعي صاحب فرمایي چې لمس ټچ کېدنو ته ویلی شي د خپلې بیبي سره د جسم ټچ شو یا نواقضات د وضو د خپل هغه اندامونه چې هغې نه تقاضا راوځي ډکه تقاضا یا تشه تقاضا هغه اندامونو سره د لاس ټچ شو نو څه شو اودس مات شو. ولې دی فرمایي چې دا نواقض موضوع د غټې تقاضې سره خو غسل نه رسي که نه دی فرمایي چې دا صرف اودس ماتون کې شیونه دي. خو د امام موږ مسلک چونکې زه خپل مسلک بیانوم ځکه وایم چې موږ دلایل مضبوط دي. امام ابو حنیفه صاحب فرمایي چې دلته لمس نه ده ذکر شوه لامس یلامس ملامستن باب مفاعله کې د اطرافو نه کار کېږي دواړه طرفونو نه تقابل وي په هغې کې. نو امام ابو حنیفه صاحب مسلک مطابق دی نه مراد دغه ده چې د لامستم النساء چې د ښځې سره د کورولۍ کړی ویلې کورولۍ دا یو بلکې دلته لږ بریکي د سوچ وکړئ چې کله ښځه خاوند کورولۍ کوي نو د انزال په وخت کې دوړه حرکت کوي دوړه د خواهشاتو اظهار چې کله کیږي انزال کیږي منی خارجيږي نو دی وخت کې دوړه حرکت کوي. نو امام ابو حنیفه صاحب فرمایي چې دینه مراد کورولۍ ده چې تاسو لمس مو کړی یعنی دوړو کورولۍ مو کړی وي دا هم حالت دی جنابت ده. اوس چې دغه حالتونه تاسو ته پیښ شي چې تاسو مریضان وئ په سفر حالت کې وئ یا یو کس د تاسو نه رغلی وي د تقاضې نه یا مو لمس کړی وي د خپلې بیبي سره فلم تجدو ماء بیا تاسو اوبه نه موندئ فتیمموا صعیدا طیبا نو تاسو تیمم کوئ یعنی که د ډکې تقاضې حالت کې وي نو اودس خو در باندې رغلی ده او که د غسلو حالت کې وي نو اودس در باندې رغلی ده. دواړو صورتونو کې تیمم کوئ صعیدا طیبا په پاکې خاورې باندې. امام ابو حنیفه صاحب مسلک مطابق صعید ویلی شي د ځمکې پاسیني علاقې ته چې هغه خاوره وي او امام شافعي صاحب رحمه الله د ځمکې نه مراد خاوره مراد خلی د صعید نه مراد امام شافعي صاحب د صعید نه مراد امام شافعي صاحب مسلک دا چې صعید چاته خاورې ته او امام ابو حنیفه صاحب څه فرمایي چې د صعید نه مراد د ځمکې پاسینی حصہ. نو د امام شافعي صاحب په نسبت باندې هغه کاڼي باندې تیمم نه کیږي چې هغې باندې خاوره نه وي کاڼي باندې تیمم نه کیږي. امام شافعي صاحب مسلک کې په کاڼي باندې تیمم نه کیږي. امام ابو حنیفه صاحب مسلک کې چې په کاڼي باندې خاوره وي نو هغې باندې تیمم کیږي. پوهیږئ په خبرې امام شافعي صاحب د صعید نه مراد څه شی خلي صعید نه مراد خاوره ای چې خاوره او امام ابو حنیفه صاحب څه فرمایي چې د صعید نه مراد د ځمکې پاسینی حصہ ځمکې پاسینی حصې کې کاڼم رسي. نو موږ په مسلک کې امام ابو حنیفه صاحب په مسلک کې چې کاڼه ګرد آلود وي غبار ور باندې پروتي پاغیم تیمم کیږي امام ابو شافعي صاحب په مسلک کې هغې باندې نه کیږي. نو الله پاک فرمای فتیممو اصل کې تیمم ویل شي قصد ته ارادې ته
تیمم، فتیممو پس تم قصد کرو، ارادہ کرو، صعیدن مٹی سے، طیباً پاکیزہ. اوس دا تیمم چونکې د تیمم لفظ نه مراد څه دا قصد ده، نو د امام ابو حنیفه د مونږ په مسلک کې تیمم کې څو فرایض دي؟ درې. اول نیت کول دي، قصد ده مراد، تیممو دې نه مراد څه ده؟ نیت. په تیمم کې نیت کول فرض ده، اودس لپاره نیت فرض نه ده، تیمم کې نیت کول فرض دي. او دویم فمسحو، اور مسح کرو، ہاتھ پھیرو، بوجوہکم خپلو چہرو باندې. دینه اول ضرب موږ په مسلک کې څو فرایض دي تیمم کې؟ درې. اول نیتم فرض ده، دویم دوه ضربونه، اول ضرب د چهرې دپاره، دویم ضرب د لاسونو دپاره. نو د موږ په مسلک کې امام ابو حنیفه مسلک کې د تیمم ولا درې فرایض دلته نه ثابت دي. اول فتیممو، قصد کرو، نیت کرو، نو نیت فرض شو دغه آیت مبارکانه. او دویم کوم دوه ضربونه دي، اول ضرب فمسحو، مسح کرو یعنی ہاتھ پیرو، بوجوہکم اپنے چہرے پر، دینا اول ضرب مراد شو، و ایدیکم اور اپنے ہاتھوں پر، دینا دویم ضرب مراد شو. ان اللہ کان عفوا غفورا. یا ایہا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقربوا الصلاة، منگدو کی گئی منزتا، وانتم سکارا، اور حال داوی چی وی تاسو نشے کے، سکارا جمع دے سکران دا، نشے حالت. حتی تعلمو، حتی ان تعلمو، حتی دی حروف جراو نا، دا حروف جرا پو فعل نا دخلی گی، پو اسم دخلی گی، لہذا دلتا ان مقدر دا. حتی ان تعلمو، تردی پوری چی پوی شی تاسو، ما پو اغا خبرو، تقولونا چی کمی تاسو کوئی، چی تاسو کمی خبری کوئی چی پو اغی پوی شی. ولا جنوبن، یعنی لا تقربوا الصلاة، منک دو کی گئی منزتا، وانتم جنوبن، او دا حال وی چی تاسو جنبت کی وی، غسلو کی وی، الا عابری سبیل، مگر تیریدن کی دلیاری، حتی تغتسلو، تردی پوری چی غسل ہو کئی تاسو، حتی ان تغتسلو، وَإِن كُنتُم مَرْضَى، او کچری وی تاسو مریضان، بیمار، او علی سفر، یا پو سفر بندی، او جاء احد منکم، یا راشی یو کس دی تاسونا، من الغائط، دی تقزینا، دے حاجتنا، قضاء حاجتنا، او لامستم النساء، یعنی ولیوی تاسو خزی، فلم تجدو ماءن، بیانمون دی تاسو اوبا. امام شافعی سے پونیز بندے عجیبہ مسئلہ، خپل خزی تا لاس لگیدنو سرا او دس مات شی، او دس مات شی دی سڑی والا، خاچے التا پو طواف کا حالت کی بیا بسکے حرم شریف کې چې طواف کې خپل خزه خو بولاس نه نیزي کني سینه د نورکیږي یا مړیږي. بیا الته امام شافعی سے مقلدین خپل مسلک نه رجوع کی، مونږ مسلک تراشي چې طواف حالت کې او دس نه ماتيږي. اس عام مسلک دی دوی دغه چې خپل خزه سره د لاس ولګي د دس مات شي، خو طواف حالت کې خوري رش کش وي کنه که خزه د پرېخله د نمړه بوي. نو بیا الته دوی د خپل مسلک نه رجوع کی. لکه مونږ دلته ډېر داسې مسایل دي چې الته مونږ د خپل مسلک نه رجوع کو د مسلک ته. همدغه حرم کې بیت الله شریف کې ډېر مسایل دغه سي دي. او لامستم النساء، یا ونی سی تاسو خزو لرا، فلم تجدو ماءن، بیانومون دی تاسو اوبا، فتیممو صعیدا طیبا، بیا اراداو کئی دی خاور پکیزا. دی بندی زان پوئی کئی دی مونگ دی پارا دا اللہ جل شانو دی امت تا خاصیت ویر کرده دا سنگی چی اوبو پاکی دی او پاکون کی دی، دغه رنگی خاور هم پاک دا او پاکون کی دا، خاور پکون کې دا څنګه چې په اوبو سره مونږ پاکي حاصلو، دغه رنګ په خاورې سره هم پاکي حاصلېږي. خو خاورې سره پاکي صرف د شرایطو سره د مجبوري حالت کې چې اوبه نه وي. بیا هغه د فقه بحث ته چې خپل حدود دي چې 100 کیلومتره 1.5 میټر پورې 1.5 میل پورې ته اوبه نه ملېږي، 1.5 کیلومتر پورې بیا به ته تیمم اجازت وي. خو بیا دغه ځمکې کې د ځمکې وچوالی چې دا د ځمکې پاکي ده، لکه دغه مال منډۍ ده که نه د موږ سره، موږ دلته جنازې کوو، اتوار ورځې دلته څومره د ابزې راشي، متیازې وکړي، ګند جوړ کړي. خو چې ځمکه پاکه وي، وچه شي، ځمکه وچه شي، غرمۍ ووایي، یوه ورځې ووایي، بس د ځمکه وچه شوه او پاکه هم شوه خود به خود، بیا دې ځمکې ته به صعید ویلی شي، پاکیزه ځمکه. د دې باندې ځکه موږ جنازې کوو. هسې خلک وایي که نه چې دلته خو بزو متیازې کړي دي، چې ځمکه پاکه شوه بس خود به خود دا وچه شي، بیا دا خود به خود پاکه شي.
فتیممون اراده کوي قصد کوي صعیدا د خاورې طیبا پاکیزه فامسحوا او مسح کوي بوجوهکم په مخونو خپلو و ایدیکم او په لاسونو خپلو. ایدی جمع د ید ده، وجوه جمع د وجه ده. ایدی لسونو ته ویل شي، وجوه چهره ته. ان الله بشکا الله پاک کان عفوا غفورا دا د عفو کوونکی او بخونکی ده. الله دې موږ ته رحمت. امين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله تعالى على خير.